السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخکې مونږ ویډیو کړې وه چې د ټولو نه اولنۍ وحي کومه وحي نازله شوې ده. نو ډېرو ملګرو بیا دا کمنټس هم کړی مونږ ته چې آیا د وحي کیفیت څه وحي به څرنګې په نبي علیه الصلاة وسلام باندې نازلېده. نو ګورئ د وحي درې قسمونه دي. یو صورت چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وحي راتلل په ذریعه د فرشتې باندې، د فرشتې په ذریعه باندې یو صورت دا دی. دویم صورت دا دی چې الله رب العالمین سره براہ راست هم کلامي وشي، لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره چې د معراج په موقع باندې شوې وه، یا د کویتور کې چې د حضرت موسی علیه السلام سره شوې وه. او دریم قسم یې دا دی چې الله رب العالمین د پیغمبر په زړه کې یو خبره راولي، یو خبره پکې واچي. دا هم د وحي د قسمونو نه دي. دا درې قسمونه دي د وحي. دا بیا په 9 صورتونو کې تقسیم شوي دي. مولا قاري رحم الله او نور علماء کرام چې دنو هغه لیکلي دي چې په نبی علیه الصلاة وسلام باندې به وحي څرنګې راتله. نبی علیه السلام ته به څه چلو شو چې نبی علیه السلام ته به پته ولګېده چې دا وحي ده او دا وحي نه ده. ګورئ چې د وحي 9 صورتونه دي علماء کرامو چې دنو هغه لیکلي دي. یو صورت دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یو فرشتې په شکل باندې د فرشتې په صورت کې چې کوم دی هغه وحي راوړلی شي. لکه نبی علیه الصلاة وسلام ته چې به اکثر وحي راوړل شوه، نو د دحش کلبي رضی الله تعالی عنه یو ډیر خوبصورت او ډیر حسین صحابي د ده په صورت کې به اکثر چې دی هغه جبرئیل السلام راتلو او نبی علیه السلام ته به وحي راوړه. نو یو صورت دا دی چې په انساني شکل کې راتلل. دویم صورت دا دی چې جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې راتلل، او دا دوه موقعو باندې نبی علیه السلام ته داسې شوي دي چې په دوه موقعو جبرئیل السلام په خپل اصلي صورت کې نبی علیه السلام ته ښکاره شوی دی. او نبی علیه السلام فرمایي چې دا افق دا ټوله دنیا د هغه په 2 وزرو سره چې دی هغه پټه شوه. هغه فرمایل چې زما 600 چې دی هغه وزرې دي چې په دې صورت کې به په دې وخت ما صرف 2 وزرې چې دی هغه کولاو کړي دي. دومره الله رب العالمین هغه ته لوی جسم او لوی طاقت ورکړی دی. نو دویم صورت څه دی؟ په خپل اصلي شکل کې د جبرئیل علیه الصلاة وسلام راتلل. دریم صورت څه دی؟ دریم صورت دا دی چې الله رب العالمین د پیغمبر په زړه کې چې کوم دی نو هغه یو خبره هغه ته واچوي. صحیح ده؟ دا هم د وحي قسم دی. څلورم صورت دا دی چې په خوب کې الله رب العالمین پیغمبر ته چې دی هغه یو حکم یا یو آیات یا څه هغه راولېږي. لکه ابراهیم علیه الصلاة وسلام چې کوم دی په خوب کې د خپل بچي ذبح لیدلې وه. دا بل صورت دی. دغه شان بل صورت دا دی د وحي د کیفیت چې الله رب العالمین براہ راست د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یا د پیغمبر سره هم کلامي حاصل شي. لکه نبی علیه الصلاة وسلام د معراج په موقع باندې نبی علیه الصلاة وسلام د الله رب العالمین سره هم کلامي هغه شوی وه. یا دغه شانتي موسی علیه السلام کویتور کې چې کوم دی موسی علیه السلام سره د الله رب العالمین هم کلامي هغه شوی وه. نو بل صورت د وحي هغه دا دی چې الله رب العالمین سره هم کلامي هغه وشي. بل صورت د وحي د کیفیت هغه سلسله الجرس دی. حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة وسلام ښودلی دي چې ما ته چې دی نو هغه د ګنټۍ په شکل کې چې کوم دی هغه اوازونه محسوسېږي چې هغه ګنټۍ د اواز په ما باندې ډېر زیات سخت وي. د هغې نه وروسته چې کوم دی ما ته چې کله وحي دا صورت ختم شي نو ما ته چې دی نو هغه محسوسېږي چې په دې وحي کې او په دې اواز کې څه الله رب العالمین زما زړه ته هغه چې دی نو هغه حاصل کې او راولي. نو دا نبی علیه السلام فرمایي چې دا کیفیت د سلسله الجرس د ګنټۍ په شکل کې د اواز دا به په ما باندې هغه ډېر زیات هغه مشکل او سخت په ما باندې. نو دا د وحي کیفیتونه دي. وحي به په دې صورتونو کې نبی علیه الصلاة وسلام ته هغه راتله. بعضې وختونو کې به چې په نبی علیه الصلاة وسلام باندې وحي راغله نو صحابه فرمایي چې نبی علیه الصلاة وسلام باندې به په ژمي کې چې کوم دی د بدن مبارک نه د مخ مبارک نه به خولې چې دی نو هغه روانې شي. دومره به د وحي زور و پوه شي په خبره د وحي به دومره زور و چې نبی علیه الصلاة وسلام نه به خولې چې کوم دی د بدن نه هغه روانې شي. یو صحابي فرمایي نبی علیه الصلاة وسلام زما په روم باندې په زنګون باندې سر ښودلی دی. په دې موقع باندې چې دی نو هغه وحي چې دی نو هغه شروع شوه. زما دا روم چې دی نو هغه دومره دروند چې ما وی چې زما دا روم مات شو. دومره د وحي هغه بوج د وحي هغه درونوالی و. صحیح ده؟ نو دا د وحي کیفیتونه دي چې یا نبی علیه الصلاة وسلام ته الله رب العالمین هم کلامي کېدل، یا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب لیدل، یا نبی علیه السلام زړه ته القا کول، یا جبرئیل علیه الصلاة وسلام په خپل اصلي شکل کې راتلل، یا په انساني شکل کې راتلل، یا په سلسله الجرس په شکل کې چې دی نو هغه وحي هغه راتلل. او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې په اولني 3 کال کې دا ډیوټي اسرافیل علیه الصلاة وسلام ته چې دی نو هغه حواله وه چې 3 کاله پورې اسرافیل علیه الصلاة وسلام چې دی نو هغه وحي راوړې ده. خو ډېر علما فرمایي چې د وحي ډیوټي چې کومه ده هغه جبرئیل علیه الصلاة وسلام ته حواله شوې وه. ویډیو د ثواب په نیت باندې د ملګرو سره ضرور شیر کړئ، ځکه ډېر ملګري داسې وي چې هغې ته دا خبرې د سره معلومې نه وي. مونږ وحي وایو چې وحي او وحي په نبي علیه السلام باندې وحي راتله داسې کېدل. نو دا وحي څرنګې راتله د هغې کیفیت
څرنګه هغه دغه حکم چې تاسو ته ما بیان کړل. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.